پدی خوٹ کېدلو تیلو کې مې ور واچوئ ادھر آ ستمگر هنر آزما هم جگر آزمائے تو تیر آزما. زما عزتمندو یو زنانه ته خبرو شو چې ستا بچی د کافرانو په جیل کې دی بچی سره دله ظلم کوي بچی نه دله سترګې په ژوندانه ویستي بچی نه دله غوږونه کټ که په ژوندانه بچی نه دله په ژوندانه باندې سرمن ویستا و قربان ستا د دې مینې نه د الله د دین سره ستا څومره مینه ده هغه مور بیبي سوی لهذا اليوم ارضعته همدغې ورځې دپاره ما خپل بچي له پی ورکړي همدغې ورځې دپاره نن ته په ډیران قربانېږه زه به په قرآن قربانېږم پته به د قیامت په ورځ لګي زما محترمو د دې دنیا نتیجه قسم په رب العالمین ډیره ګنده نتیجه راوتو والا ده بچو ته دین وښایې زنانو ته دین وښایې بچو ته دین وښایې بچو ته الله وښایې زنانو ته الله وښایې خپل الله وپېژنه د الله په لاره کې وخت ولګوه سروزه ولګوه 4 میاشتې ولګوه کال ولګوه چله ولګوه مجاهده زما عزتمندو د الله د دین دپاره کله ناکله د کور نه ورکېږه کله ناکله لږ دا کور پرېږده چې بیا همیشه دپاره ستا جنازه موږ اوچتو او همیشه دپاره دې بیا د قبرستان د ادیرې طرف ته وړو نو بیا به دې په زنانو په ماشومانو څه تېرېږي اوس په ژوندانه باندې د الله په لاره کې وخت ولګوه زما عزتمندو لږ د الله د دین دپاره مسافر شه د معراج واقعه ستاسو مخې ته ده چې زما عزتمندو جبرائیل علیه السلام سره روان دی او په لاره کې په یو ځای کې د مشق و انبرو خوشبو راله د مشق و انبرو خوشبو ای جبرائیله دا د مشق و انبرو خوشبو د کوم طرف نه راځي واورئ جی جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي یا رسول الله د موسی علیه السلام په زمانه کې یو زنانه وه دې نمرودینو دې فرعونینو هغه زنانه او د هغې لوریانې په خوټ کېدلو تیلو کې د وحدانیت دپاره چې هغه زنانه ته یې ویلې د خپلې خبرې نه واوړه ایمان نه واوړه مسلمانۍ نه واوړه هغه نه اورېدله نه تسلیمېدله د هغې یو لوري راواخسته په خوټ کېدلو تیلو کې واچوله بله لوري وله راواخسته په خوټ کېدلو تیلو کې واچوله غېږه کې یو ماشومه وه ورته وایي دا ماشومه وم اوس په دې خوټ کېدلو تیلو کې ور د ځان ظالمه مه جوړېږه هر نعمت به درله درکو هر سهولت به درله درکو ته چې څه غواړې موږ به درله درکو دا خبره پرېږده الله طرف ته خلق رابلل پرېږده د یو الله وحدانیت پرېږده تم یوں نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے آغا زنانیم زما محترمو چې کله راوغوښتله ورته وایي لوریانې مې دله په خوټ کېدلو تیلو کې ور واچول ستاسو د سترګو په مخامخ هغه پیکوړه شولې د ځان ظالمه مه جوړېږه پرېږده دا خبره بچ کېږي او نه په ژړا شوه دې ترې نه تپوس کوي لکه داسې ښکاري ویرېدې وایي هېرېدلې نه یم وایي ژړا په دې راله کاش چې د دې لوریانو غونته کې 100 لوریانې زما نورې وي ما په دې خپلو سترګو باندې ترقېدلې کتلې وي چې د الله د دین نه قربان شوي وي ما په دې خپلو سترګو کتلې وي خو نشته زم تیار یم وروامی چوئ د الله د دین دپاره په دې خوټ کېدلو تیلو کې مې ور واچوئ ادھر آ ستمگر هنر آزما هم جگر آزمائے تو تیر آزما. زما محترمو هغه زنانه چې کله هغه تیلو کې ور اچوله زنانه ورته وایي دا یو خبره درته کوم دا یو وصیت درته کوم په دې مې عمل وکړه ما به مو اوس دې خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوئ زه به م ختمه شم زموږ د اډوکې ځایه مه لړه کوئ دا په یو خاص ځای کې چې کم دی دفن کوي زما د دې لوریانو او زما د بدن دا اډوکي یو خاص ځای کې چې کم دی دا ښخ کوي زموږ بس دا وصیت دی زما وایي صرف دا خو اسانه ده هغه زنانې م راواخسته هغه خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوله زما محترمو عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے یا رسول الله دا د مشق و انبرو خوشبو چې را روانه ده دا د هغه زنانو د اډوکو نه را روانه ده د هغه زنانو د اډوکو نه د مشق و انبرو خوشبو روانه ده امانت بدل حد په مینس کې بروت وي کچازان کو امانت په دې دنیا چلو انشاءالله نن توبه کو ټیک ده کن
توبه کوو ان شاء الله.